د قیامت پر ورځ چې کله انسان الله پاک په اور کې سوځي نو الله پاک فرمایي چې کله د انسان د سرمن نه دا کال چې ول ویل کېږي سرمن چمړه الله پاک وایي چې کله دا چمړه اوسوځي نو زه به د انسان ته بله چمړه لګوم دغه یو چمړی چې کله اوسوځي په اور کې نو زه به د انسان ته بله چمړه لګوم چې دا انسان د دې عذاب مزه واخلي چې دا انسان ته مکمل عذاب ملو شي. نو اوس ساينسدانانو په دې خبره ساينسدانانو دا خبره پروف کړې ده ساينسدانانو په دې خبره باندې اوس ریسرچ کړی ده چې د انسان کله دا سرمن اوسوځي کنه نو بیا انسان ته درد نه محسوسیږي لکه د انسان دا سرمن اوسوځي د انسان د جسم نه تا دا ټوله سرمنه لرې کاسې مثال خبره کنه او بیا د انسان ته تا چوکونی ونو هغه ته به درد نه محسوس کیږي ځکه د انسان د درد د محسوس کېدو چې کم سیلز دي کنه په دې سرمنه کې دي چې سرمنه لرې شوه نو انسان ته به درد نه محسوس کیږي د انسان د درد سیلز چې کوم دي هغه د دماغو سره د دې سرمنې په ترو باندې نیورانس چې کوم دي نرو سیستم چې کوم دی د هغې په ترو باندې دغه سیلز چې کوم دي دماغ سره کنیکټ شوي دي او د دغه درد احساس چې کوم دی دماغ ته کیږي او دماغ چې کوم دی په هغې باندې بیا ریاکشن کوي دماغ چې کوم دی بیا په هغې باندې مطلب خولې له حکم ورکوي چې ته چغه ووهه دا خو درد کوي لکه د درد دا حس چې کوم دی د درد دا احساس چې کوم دی دا د سرمنې سره ریلیټډ دی. نو الله پاک په سورہ النساء کی آیات نمبر 56 کې فرمایلی دی جب ان کی کالیں پوری طرح جل جائیں گے ہم انہیں دوسری کالوں سے بدل دیں گے تاکہ وہ گناہگار خلق یادی چې د غضب مزه چې کومه ده چکتے رہے. نو ساينس چې کوم دی په دې خبره باندې تحقیق کړی دی ساينس هم دا خبره پروف کړې ده او ساينس هم وایي چې کله د یو انسان درد د شرمنه اوسوځي که نه دا کال مکمل ختم شي نو هغه له بیا د درد احساس نه کیږي ځکه درد محسوسولو والا سنسرس چې کوم دی هغه زمونږ په جلد کې زمونږ په دې سرمنه کې دي او چې دا سرمنه کله مکمل اوسوځي مکمل ختم شي نو بیا هغه انسان ته درد نه محسوسیږي. نو الله پاک هم وایي چې ستا سرمنه اوسوځي نو تاله به درد نه محسوسیږي زه به تاله بله سرمن لګوم بیا به تاله بله سرمن لګوم ته به په اور کې سوځې ستا به سرمن سوځي او زه به تاله بله سرمن لګوم. دا الله پاک فرمایلی دی په قرآن شریف کې آیات نمبر 56 کې. نو ساينسدانان چې کوم دی په دې اوس ریسنټلی دا اپډیټس راغلي دي ګوره ساينسدانوں کو کیا معلوم تھا کہ ان کی انسانی جلد پر کی گئی تحقیق دراصل قرآن پاک کی اس آیت کو واضح کر دے گی. اوس ساينټیسټو چې کوم دا تحقیق کولی د قرآن شریف د آیت نو سټډي کړي خو چې کله دا تحقیق کو چې له پته ولګېده چې کله سرمن وسوځي نو بیا انسان ته درد نه محسوسیږي ساينسدانانو چې تحقیق کو نو بیا له پته ولګي چې لکه دا خبره خو الله پاک په قرآن شریف کې هم کړې ده چې د ستاسو درد سیوا کولو دپاره تاسو له د عذاب هغه مزه در کولو دپاره به زه د ستاسو که یو سرمن سوځي زه به تاسو له بله سرمن لګوم. نو الله پاک دا په قرآن شریف کې فرمایلی دی نن نه 1400 سال مخکې الله پاک په قرآن شریف کې هغه علم مونږ ته کې ښودلی دی که نه چې د هغې یو انسان سوچ هم نشي کولی هر قسم علم چې کوم دی هم په دې قرآن شریف کې پروت دی که د خلاصه لحاظ سره دی که هغه د انسان د ځناورو د دنیا هر قسم علم په دې قرآن شریف کې الله پاک کې ښودلی دی. جی